السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قدرمنو اوریدونکو د پروګرام نوم دی سیرت مصطفی قدم بقدم ستاسو رور کفیل احمد حقانی ستاسو پدرون خدمت کې حاضر دی. محترم اوریدونکو په تیر پروګرام کې مو د دې خبرې وضاحت کړو چې د نبی علیه السلام تعلق د عرب مستعربه سره. عرب مستعربه اسماعیل علیه السلام او د هغوی اولاد ته ویل کیږي. د اسماعیل علیه السلام خپل ژبه عبرانی وه. بنو جرهم قبیلې سره پاتې شو، د هغوی نه عربي زده کړه، نو د نسل ژبه هم عربي وګرځېده. دې سره متعلقه واقعه موږ شروع کړې وه. الله جل شانه د مکې مکرمې په دشت او بیابان کې د هاجري بیبي او د اسماعیل علیه السلام د پاره د زمزم د اوبو انتظام وکړو. په زمزم اوبو کې الله جل شانه ډیر زیات برکات اخودي دي. الله جل شانه د زمزم په اوبو کې شفا اخودي ده او د غذایت نه برپور اوبو مقرر کړی دي. د اولګي کارم کوي او د تندې کارم کوي. هاجری بیبي رضی الله تعالی عنها به اوبس کلی اسماعیل علیه السلام ته به پی ورکول زندگی تیرېده. بل طرف ته په یمن کې بنو جرهم قبیله او نور قبایل آبادو چې هغې ته عرب عاربه ویل کېږي. د یمن د اوسیدونکو گزران دا په هغه وخت کې په هغه اوبو باندې و کم چې به د سد معارب نه اخوا جمع کېدی. په یمن کې یو بند و، هغې ته به سد معارب وي. په دغه کې به اوبه جمع کېدی او د یمن خلکو به ټول کال استعمالولې. د الله جل شانه حکم او د الله جل شانه فیصله وه دا سد معارب مات شو او په دې کې چې څومره اوبه جمع شوې وي هغه خورې شولې، د استعمال نه ووتلې. مجبورن په یمن کې ټول قبایل د اوبو په تلاش کې اخوا دېخوا خواره شو. په دې یمن کې چې کومه بنو جرهم قبیله وه دویم د اوبو په تلاش کې ووتل. دوی مکې مکرمې ته رالل او د مکې مکرمې په خوا کې یو لاندې ځای کې دی نزول وکړو. دوی بره په هوا کې یو مرغه ولیده، یو مرغۍ ولیدله چې هغه تاوېده را تاوېده. دوی خپلو کې وویلې چې دا مرغۍ د اوبو علامه ده، ځکه که انسان دی که ځناور دی او که مرغۍ ده د اوبو نه بغیر د دې ګزران نه کېږي. دوی وی چې دا مرغۍ بره په هوا کې تاویږي را تاویږي، دا د دې خبرې علامه ده چې دلته اوبه شته. د بخاري شریف د روایت مطابق دی یو کس یا دوه کسان ولیږل د خیر خبر غستو دپاره. هغه کس چې راغی هغه وکتل چې د اوبو یو بهترینه چشمه روانه ده. راغی خپل قبیلې والا ته وویل چې دغلته خو د اوبو ډېره بهترینه چشمه ده. هغوی چې رالل ویې کتل چې یو بوډۍ زنانه هاجره بیبي او د هغه زوی اسماعیل علیه السلام موجود دی او ورسره خوا کې د اوبو یو بهترینه چشمه ده. د هاجري بیبي نه اجازت وغوښتو چې موږ د اوبو په تلاش کې راوتو، اوبه نشته، دلته اوبه دي، موږ به تا سره دلته اوسېږو، اوبه به استعمالو. هاجري بیبي ورته اجازت ورکړو، خو مشروط اجازت یې ورکړو. ورته وفرمایل چې اوبه تاسو استعمالوئ خو د اوبو ملکیت به ما سره وي، مالک به د اوبو زه یم. هغوی قبوله کړله او هغوی هلته زندگی تیرول شروع کړل. روایتو کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې هاجري بیبي د بنو جرهم قبیلې ته اجازت د دې وجې نه هم ورکړه چې هاجري بیبي یوازې وه. خیال یې دا و چې دې دلته اوسېږي نو زه هم ورسره مانوس یم. زندگی د دې شروع شوله. اسماعیل علیه السلام بنو جرهم قبیله کې غټېده او د بنو جرهم قبیلې نه عربي ژبه زده کړله. چې کله اسماعیل علیه السلام ځوان شو، تقریبا د 14 کالو شو، الله جل شانه اسماعیل علیه السلام ته سیرت هم د اعلی پایې ورکړو او صورت هم د اعلی پایې ورکړو. هاجره بیبي وفات شوله.
بنو جرهم قبیله خیال وکړو چې اسماعیل علیه السلام خوبصورت انسان هم دی، خوبصیرت انسان هم دی. نو یو بیبي ورته په نکاح باندې ورکړل. اسماعیل علیه السلام واده وکړو. بل طرف ته ابراهیم علیه السلام به وخت په وخت باندې د خپل اهل او عیال خیر خبره خستو. د سارا بیبي په اجازت باندې ابراهیم علیه السلام مکه مکرمه ته راغی چې د خپل اهل او عیال خیر خبر واخلي. ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام کور ته ننوته. د اسماعیل علیه السلام بیبي ناسته ده. د بیبي نه تپوس کو چې زندگی م څنګه تیریږي، بلکې دینه مخکې تپوس کو چې ستا خاون څه شو. نو بیبي ورته فرمایل چې خاون خو مې بار تللی دی. دو قسم روایت دي. بعضو روایتو کې راځي چې بیبي ورته وفرمایل چې خاون مې ښکار له تللی دی، او بعضو روایتو کې راځي چې ورته وفرمایل چې د رزق په تلاش کې تللی دی. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل زندگی م څنګه تیریږي. بیبي ورته وویل چې زندگی م ډیره زیاته سخته ده، ډیره د مشقت زندگی د گزارم نه کیږي. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې خاوند دې راشي، زما سلام ورته وایا او ورته وایا چې د خپل دروازې دورشل دې بدل کا. کله چې اسماعیل علیه السلام راغی نو د نبوت انوارات او آثار په خپل کور کې محسوس کړل. ابراهیم علیه السلام د الله جل شانه جلیل القدر پیغمبر دی او اسماعیل علیه السلام هم د الله پاک پیغمبر دی. نو اسماعیل علیه السلام په کور کې انوارات محسوس کړل، برکات محسوس کړل. بیبي نه تاسو کو څوک راغلیو. بیبي ورته وفرمایل چې او یو بزرګ او یو بوډا بابا راغلیو. اسماعیل علیه السلام ورته وفرمایل څه ویلې. بیبي ورته وفرمایل چې ما نه تاسو کو چې زندگی م څنګه تیریږي. نو ما ورته ویل چې ډیره زیاته سخته تیریږي، گزارم نه کیږي، ډیر زیات په مشقت او په جهد او په تکلیف کې. اسماعیل علیه السلام ورته وفرمایل څه وصیت یې درته کړی دی. بیبي ورته وفرمایل چې پته سلام ویلې او د سلام نه وروسته راته وویل چې اسماعیل علیه السلام ته ووایه چې د خپل دروازې دورشل دې بدل کا. اسماعیل علیه السلام ورته وفرمایل چې دا بوډا زبرګ او دا بابا دا زما پلارو ابراهیم علیه السلام او زما د دروازې دورشل ته ما د خپل پلار وصیت او حکم کړی دی چې زه تا پرېږدم او تا ته طلاق درکم. نو ما تا ته طلاق درکو. ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته د دې بیبي د پرېښودو حکم په دې بنیاد وکړو چې دې د ناشکرۍ اظهار وکړو، او ناشکري الله جل شانه د ډیره زیاته ناخوښه ده. الله جل شانه شکر خوښي. کم انسان چې ناشکری کوي دا انسان د الله جل شانه ډیر زیات ناخوښه دی. په بخاری شریف کې امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الایمان کې باب کفران العشیر و کفر دون کفرن کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په حواله یو روایت نقل کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اریت النار، ما ته جهنم اخودل شو. ما چې وکتل نو په جهنم کې زیات زنانه وي. اوس دا زنانه جهنم ته زیات ولی تلی دي. نبی علیه السلام فرمایي یکفرنا، دی کفر کوي. په صحابو کې چا عرض وکړ د الله رسوله ایکفرن بالله، آیا دی د الله جل شانه کفر کوي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي نه، یکفرن العشیره و یکفرن الاحسان، دی د خپل خاوندانو ناشکری کوي، دی د احسان ناشکری کوي. لو احسنت الى احداهن الدهر، کو ټول عمر د زنانو سره احسان وکي، په دې باندې خوراک وکي، اسکاک وکي، دی له کپړې وروړي، دی له جامې وروړي، او بیا ستانه یو داسې خبره محسوس کړي چې په طبیعت برابر نه وه، نو دا به څه وایي ما رأیت منک خیرا قط، ستانه ما چاته خیر نه دي سی کړی، په دې کور کې ما چاته د خیر اړه نه لیدلی. نو زه خپلو محترمو خویندو او زنانو ته درخواست کوم چې دا ستاسو خوندان او ستاسو پلاران چې سار او ماښام په ځان باندې یو کړی دی، محنت مزدوری کوي، د بدن نه خولې ساسي دي چې تاسو ته څه مخې ته کیدي او څه دله راوړي هغه ډېر په قدر سره قبلوئ، د الله پاک شکر ادا کوئ، ناشکري مه کوئ. بهرحال اسماعیل علیه السلام خپل بیبي ته طلاق ورکو. سمود پس ابراهیم علیه السلام د سارا بیبي نه اجازت واغشته او بیا مکې مکرمې ته راغی. اسماعیل علیه السلام بل واده کړو.
ابراهیم علیه السلام کور ته داخل شو، بیبي ناسته وه، تپوس کو اسماعیل څه شو، ورته وی ښکار له تللی دی. ابراهیم علیه السلام تپوس کو زندګي دې څنګه تیریږي؟ بیبي ورته وی د الله پاک شکر دی، ډېره ښکلې زندګي م تیریږي، مزیداره زندګي م تیریږي. د الله پاک ډېر شکر ادا کو، د الله پاک ډېر تعریف ادا کو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل خوراک هم څه شی دی؟ هغې ورته وفرمیل چې موږ خو غوښه خورو. څښاک هم څه شی دی؟ اوبه څښو. ابراهیم علیه السلام لاسونه اوچت کړل او د الله جل شانه نه دعا وغوښته چې یا الله د دې په غوښه او په اوبو کې برکت واچي. نبی علیه السلام فرمایي چې په دغه وخت کې د دغه خلکو خوراک غوښه او اوبو، که د دې نه علاوه بل څیز د دې په خوراک کې داخلو غنم جوار، نو ابراهیم علیه السلام به د هغې په حق کې هم دعا کړې وه او په هغې کې به هم بیا ډېر زیات برکت و. ابراهیم علیه السلام ورته دعا وفرمایله. بعضو روایتو کې راځي چې دې بیبي د ابراهیم علیه السلام ډېر زیات تعظیم وکړو، ورته وویل چې بابا کینه مو سره خوراک وکړه، څښاک وکړه. او بعضو روایتو کې دې قدرې پورې راځي چې دې بیبي ابراهیم علیه السلام ته وفرمیل چې بابا راځه کینه زه تا له ویښته انځم. بهرحال ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې ما سره ټیم نشته، زه واپس ځم، خو چې کله د خاوند راشي نو زما طرف نه پې سلام وایه او ورته وایه چې د خپل دروازې دا درشل ټینګ وساته. اسماعیل علیه السلام راغی، په کور کې د نبوت آثار محسوس کړل، برکات محسوس کړل. بیبي نه یې تپوس وکړو څوک راغلي وو؟ بیبي ورته وفرمیل چې او یو بزرګ او بوډا بابا راغلی وو. اسماعیل علیه السلام ورته وفرمیل څه وې؟ بیبي ورته وفرمیل ما نه تپوس وکړو زندګي م څنګه تېرېږي؟ ما ورته چې د الله پاک ډېر شکر، د ډېره ښکلې زندګي تېرېږي. اسماعیل علیه السلام وفرمیل څه وصیت یې کړی دی؟ بیبي ورته وفرمیل چې په تا باندې سلام وي، او د سلام نه وروسته یې وفرمیل چې د خپل دروازې دا درشل ټینګه وساته. اسماعیل علیه السلام ورته وفرمیل چې دا بزرګ او دا مشر بابا دا زما پلار و، او زما د دروازې درشل ته ما د خپل پلار دا وصیت او حکم کړی دی چې زه تا په خپله نکاح کې وساتم. د دې نه وروسته هم بیا ابراهیم علیه السلام راغلی دی، تفصیلي واقعه ده، هغې طرف ته نه ځم. ابراهیم علیه السلام بیا وروستو تشریف راوړی دی او د الله جل شانه په حکم باندې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د کعبې شریفي بنیاد ایښودی دی، د کعبې شریفي تعمیر یې کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، د دې ټول تفصیل نه دا خبره معلومه شوله چې د نبی علیه السلام تعلق په جزیرة العرب کې د عرب مستعربه سره دی. اوس مونږه د نبی علیه السلام نسب طرف ته راځو. دا خبره د ټولو مورخینو او د محدثینو په مابین کې متفقه ده چې نبی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د نسل نه دی. نبی علیه السلام ته چې څنګه الله جل شانه نور ډیر زیات فضایل نصیب کړي دي او ورکړي دي، دغه رنګې الله جل شانه نبی علیه السلام ته نسب هم د اعلی پایې ورکړی دی. الله جل شانه نبی علیه السلام په جزیرة العرب کې په اعلی نسب کې را لېږلی دی. چې کله صلح حدیبیه وشوله نو نبی علیه السلام د مختلفو باچایانو په نوم باندې خطونه ولیږل. یو خط نبی علیه السلام د روم باچا ته ولیږه او د هغې تفصیلي واقعه امام بخاري رحمه الله په لومړني جلد کې ذکر کړې ده په بدء الوحی کې. د روم باچا ابو سفیان راوغوښتو او د هغه نه د نبی علیه السلام باره کې څه تپوسونه وکړل. دغه وخت کې ابو سفیان صاحب ایمان نور وړی او د نبی علیه السلام غټ دشمن و. د روم باچا هرقل د نبی علیه السلام باره کې تپوس وکړو چې کیف نسبه فیکم، د نبی علیه السلام نسب په تاسو کې څنګه دی، کم نسب والا دی، د نسب کیفیت یې څه دی؟ نو ابو سفیان صاحب ورته وفرمیل هو فینا ذو نسب، نبی علیه السلام په مونږ کې د لوی نسب خاوند دی. او بعضو روایتو کې دا الفاظ راځي هو فی حسب ما لا یفضل علیه احد، نبی علیه السلام ته الله جل شانه داسې نسب او حسب ورکړی دی
چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په حسب کې څوک اوچت نه دي. اعلی درجه نسب الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی دی او د الله جل شانه دستور د ابتدا نه در روان دی چې پیغمبران الله جل شانه په اعلی نسب کې او په اعلی خاندان کې را لېږي. د قرآن مجید یو آیات ته لقد جاءکم رسول من انفسکم، دا آیات مبارکه په دې کې دوه قرائتونه دي، یو قرائت د انفسکم دی او یو قرائت د انفسکم دی په زور د فا سره. چې قرائت د انفسکم والی نو د آیات مبارکه مطلب دا دی چې په تحقیق سره تاسو ته یو پیغمبر راغلی دی چې هغه په تاسو کې د ټولو نه بهترین حسب او بهترین نسب او بهترین نسل والا دی، د لوی خاندان مالک دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل شانه لوی نسب ورکړی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د نور انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام په اعلی نسب کې دراتلو یو بنیادی وجه دا ده چې پیغمبر دا د ټول امت امام وي، پیغمبر دا د ټول امت مقتدا وي. پیغمبر الله جل شانه دې لپاره را لېږي چې د امت تربیت وکړي، امت خبره ووري. کله چې پیغمبر د اعلی نسب نه وي نو امت به خبره په غور سره اوري او پای باندې به عمل کوي. امت په پیغمبر د کم از کم د نسب په غور نه ور کوي. باقی د انبیاء علیهم السلام په اعلی نسب کې دراتلو دا مطلب نه دی چې ګنې اعلی نسب دا د الله جل شانه په نسبت باندې د کامیابی معیار دی، یا اعلی نسب د الله جل شانه په نسبت باندې د فلاح او د فوزان معیار دی. الله جل شانه د کامیابی او د قرب الهی د لپاره معیار د لوی نسب کېدو والا کېدل نه دی مقرر کړي. ځکه الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ای خلکو ما تاسو د یو سړي او د یو ښځې نه پیدا کړي او په تاسو کې مختلف شعبې او مختلفه قبیلې مقرر کړي دي. دا مې څه لپاره مقرر کړی دي؟ لتعارفو، چې تاسو یو بل وپېژنئ. بیا په دې کې کومه قبیله ما ته ډېره زیاته نږدې ده، کم خلک ما ته ډېر زیات قریب دي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې د ټولو نه زیات معزز او مکرم زما په نسبت باندې هغه خلک دي چې څوک زما نه ډېر یریږي، په چا کې چې تقوا ډېره زیاته ده. نو د الله جل شانه په نسبت باندې د کامیابی معیار هغه تقوا ده، دین دی، اتباع سنت دی، اتباع رسول دی. اعلی نسب والا کېدل دا د کامیابی معیار نه دی. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ تک تور دی د رنګه غلام دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي سید هذه الطائفه، د صحابه د دې ټولګي سردار دی. کم مقام الله جل شانه ورکړی دی د اتباع سنت د وجنه. د دې تفصیل ذکر کول نه زما مراد او غرض دا دی چې الله جل شانه چې انبیاء علیهم السلام په اعلی نسب کې را لېږلي دي، د دې دا مطلب نه دی چې اعلی نسب کېدل دا د الله جل شانه په نسبت باندې کامیابی معیار دی، بلکې الله جل شانه انبیاء علیهم السلام په اعلی نسب کې دې لپاره را لېږي چې پیغمبر ته څوک د کمتر نسب کېدو پیغور اونکي او د نسب د کمزورۍ د وجې نه د پیغمبر د خبر نه څوک اعراض اونکي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل شانه د نسب په اعتبار سره ډیر زیات فضیلت ورکړی دی. په مشکات شریف کې یو روایت ته د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه محمد یم، د عبد الله زویم او د عبد المطلب نوسیمه. الله جل شانه چې څومره مخلوق پیدا کړی دی نو زه الله جل شانه په بهترین مخلوق یعنی په انسان کې پیدا کړم. بیا په انسانانو کې الله جل شانه دوه فرقې پیدا کړي دي، عرب او عجم. نو زه په دې دوه فرقو کې د ټول نه بهترینه فرقه یعنی په عرب کې پیدا کړم. بیا په عربو کې ډېر زیات قبیلې دي، په دغه قبیلو کې زه الله جل شانه د ټولو نه په بهترین قبیله یعنی قریش کې پیدا کړم.
بیا په قریشو کې ډیر زیات خاندانونه دي. الله جل شانه په دغه خاندانونو کې زه د ټولو نه بهتر خاندان بنو هاشم کې پیدا کړم. زه د خپل ذات په اعتبار سره خیمه او زه د خپل خاندان په اعتبار سره هم خیمه. علامه زرقانی رحمت الله علیه په شرح مواهب کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو روایت نقل کړی دی. نبی علیه السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام قول نقل کړي. جبرائیل علیه السلام فرمایي چې زه په ټوله دنیا مشرق او مغرب کې وګرځیدم، ما پکې یو انسان د محمد علیه السلام نه افضل ونه لیده او په ټولو خاندانونو کې مې د بني هاشم نه افضل خاندان ونه لیده. په ټولو انسانانو کې الله جل شانه نبی علیه السلام ته فضیلت ورکړی دی. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. د ټولو نه لویه درجه د الله رب العزت ته او د الله رب العزت نه وروسته بیا د نبی علیه السلام مقام دی. او بیا چې الله جل شانه په ټول کائنات کې څومره خاندانونه پیدا کړي دي، نو الله جل شانه د نبی علیه السلام خاندان بنو هاشم ته فضیلت ورکړی دی. امام مسلم رحمت الله علیه د واصله ابن اسقع رضی الله تعالی عنہ یو روایت نقل کړی دی. واصله ابن اسقع رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی علیه السلام نه اوریدلی دی. نبی علیه السلام فرمایي ان الله اصطفى کنانه من ولد اسماعیل. بشک الله جل شانه د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د کنانه انتخاب کړی دی. کنانه ته فضیلت ورکړی دی. واصطفى قریشا من کنانه، او بیا الله جل شانه په کنانه کې قریشو انتخاب کړی دی. واصطفى من قریش بني هاشم، بیا الله جل شانه په قریشو کې د بني هاشم انتخاب کړی دی. بنو هاشم ته اهمیت ورکړی دی. واصطفاني من بني هاشم، او الله جل شانه په بنو هاشم کې زما انتخاب کړی دی. زه په بنو هاشم کې افضل مقرر کړی ما ته په بنو هاشم کې ډېر لوی مقام را کړی دی. نو نبی علیه السلام ته الله جل شانه لوی شان ورکړی دی، لوی اهمیت ورکړی دی، تر دې پورې چې الله جل شانه د نبی علیه السلام تمام خاندان، تمام آبا و اجداد د بدو کارونو محفوظ ساتلی دي. د بدو کارونو مراد زما دا دی چې د نبی علیه السلام په نیکونو کې داسې نیکونه تیر شوي دي چې هغه مشرکو، د الله جل شانه سره شرک کو، خو د نبی علیه السلام په خاندان کې او د نبی علیه السلام په نیکونو کې داسې سړی یا داسې ښځه نه ده تیره شوې چې هغې بدکاري کړې وي. الله جل شانه نبی علیه السلام په صفا سوتره رحمونو کې منتقل کړی دی. دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی، علامه زرقانی رحمت الله علیه په شرح مواهب کې نقل کړی دی. فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دی چې زه الله جل شانه د نکاح نه پیدا کړی ما، زه الله جل شانه د بدکارۍ نه نه پیدا کړی. او یو بل روایت دی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ. نبی علیه السلام فرمایي چې زما په مشرانو کې او زما په بزرګانو کې یو سړی او یو ښځه هم په خپلو کې په بدکارۍ سره نه دي ملو شوي، چې کله هم ملو شوي دي په نکاح سره ملو شوي دي. نو الله جل شانه نبی علیه السلام هر اعتبار سره کامل، مکمل، صفا سوتره، طاهر او مطهر پیدا کړی دی. نبی علیه السلام خو پاک دی الله جل شانه د نبی علیه السلام آبا و اجداد، د نبی علیه السلام چې څومره اصول دي، د نبی علیه السلام چې څومره نیکونه دي، هغه الله جل شانه صفا سوتره پیدا کړی دي. د نبی علیه السلام په نیکونو کې ټولو نیکونو هغې نکاح کړی دا، چرته بدکاري نه ده کړې. اوس مونږ د نبی علیه السلام نسب طرف ته راځو چې د نبی علیه السلام سلسله النسب څه دی. سلسله النسب ته تلو نه مخکې زه د خپلو خوږو اوریدونکو وړاندې یو خبره کوم، او هغه دا چې
الله جل شانه نبی علیه السلام په جزیرة العرب کې پیدا کړی دی. په جزیرة العرب کې اوسیدونکو خلکو ته الله جل شانه ډېر لوی کمالات نصیب کړیو. د عربو بلاشي خصوصیات دي. په هر اعتبار سره عربو ته الله جل شانه کمال ورکړی دی. د هغې خصوصیات څه دي دا ځان له یو مستقله موضوع ده. خو د عربو په خصوصیاتو کې یو خاصیت دا و چې هغې ته الله جل شانه ډېره مضبوطه حافظه ورکړې وه. یو خبره به چې واورېده په کلونو به ورته یاده وه. او دویم خاصیت د عربو دا دی چې الله جل شانه عرب پیدا کړي داسې و چې هغې به په نسب باندې فخر کو. د هغې په نسب باندې د نسب اهمیت ډېر زیات و. او د نسب د دې اهمیت د وجې نه به عربو ته تر لرې پورې خپل نسب یاد و. د پلار نوم، د نیکه نوم، د هغه د پلار نوم، ډېر حده پورې به هغې ته خپل سلسلة النسب یاد و. او خپل سلسلة النسب څه کې عربو ته به د خپل اسونو او د خپل اوښانو سلسلة النسب هم یاد و. عربو کې دا یو دستور و چې هغې به په حیواناتو باندې نومونه ایښودل. او کم اس چې به د هغې په نګهداشت کو نو عربو ته به د هغه نوم یاد و، د هغه د مور، د هغه د مور، تر ډېر حده پورې او تر اوږد سلسلې پورې به ورته د خپل اسونو سلسلة النسب هم یاد و. د دې وجې نه د نبي علیه السلام سلسلة النسب هم ډېر حده پورې محفوظ دی. اوس د نبي علیه السلام سلسلة النسب څه دی؟ په دې خبره باندې د محدثینو او د مورخینو اتفاق دی چې د نبی علیه السلام نسب تر عدنان پورې محفوظ دی. او د هغې وجه دا ده چې تر عدنان پورې سلسلة النسب نبی علیه السلام په خپله ذکر کړی دی. امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری شریف کې باب مبعث النبی صلی الله علیه وسلم کې د نبی علیه السلام یو روایت نقل کړی دی. په هغه روایت کې نبی علیه السلام خپل سلسلة النسب تر عدنان پورې ذکر کړی دی. د نبی علیه السلام تر عدنان پورې سلسلة النسب داسې دی: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. تر عدنان پورې نبی علیه السلام خپل نسب مبارک په خپله ذکر کړی دی. دا خو د نبی علیه السلام د پلار محترم سلسلة النسب و. د نبی علیه السلام د مور محترمې سلسلة النسب هم تر عدنان پورې محفوظ دی. بیا د نبی علیه السلام د مور محترمې چې کوم نسب دی نه هغه بیا په کلاب کې د پلار د نسب سره یوځای شوی دی. د نبی علیه السلام د مور بیبي آمینی بیبي سلسلة النسب داسې دی: محمد بن آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مره. په کلاب باندې د نبی علیه السلام د پلار او د مور نسب یوځای شوی دی. نه دا معلومه شوله چې نبی علیه السلام د پلار د طرف نه هم د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی او د مور د طرف نه هم د حضرت ابراهیم علیه السلام د اولاد نه دی او د نبی علیه السلام د نسل نه دی. نو نبی علیه السلام په دواړو طرفونو سره د ابراهیم علیه السلام نوسی دی. اوس تر عدنان پورې د نبی علیه السلام سلسلة النسب ما ستاسو خدمت کې ذکر کوم. د عدنان نه اخوا د اسماعیل علیه السلام پورې یا تر آدم علیه السلام پورې د نبی علیه السلام سلسلة النسب محفوظ دی او کنو. د نبی علیه السلام د پلارانو او د نیکونو تعداد معلوم دی او کنو، نمونه معلوم دی او کنو. نو علامه ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه والنهایه کې لیکلی دی چې لا خلافه
ان عدنان من سلالة اسماعیل ابن ابراهیم الخلیل علیه السلام. په دې کې د مورخینو او د محدثینو اختلاف نشته چې نبی علیه السلام چې کوم نیکه دی عدنان دا د اسماعیل علیه السلام د اولاد نه دی. واختلفوا في عدة الآباء بينه وبين اسماعیل. د مورخینو اختلاف په دې کې دی چې دا عدنان او د اسماعیل علیه السلام په منځ کې د نبی علیه السلام نیکونه څومره دي، د هغې تعداد څومره دی، په دې کې د مورخینو اختلاف دی. بیا علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي علی اقوال کثیره، په دې کې ډېر زیات اقوال دي او هغه اقوال علامه ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه والنهایه کې نقل کړي هم دي. یو قول دا دی چې د عدنان نه تر اسماعیل علیه السلام پورې د پلارانو تعداد 9 دی. دویم قول 9 دی. دریم 10 پلاران دي. څلورم قول 15 پلاران دي. پنځم قول 20 پلاران دي او شپږم قول 10 پلاران دي او اوم قول پکې د 40 دی چې د نبی علیه السلام د نیکه د عدنان نه تر اسماعیل علیه السلام پورې د پلارانو او د نیکونو تعداد 40 دی. نو اختلاف د مورخینو حضراتو په دې کې ډېر زیات دی. اوس سلسله النسب چې موږ د نبی علیه السلام تر آدم علیه السلام پورې نقل کوو د دې حیثیت څه دی؟ نو علامه امام بخاری رحمت الله علیه د صحیح بخاری نه علاوه په خپل تاریخ کې د نبی علیه السلام نسب تر آدم علیه السلام پورې ذکر کړی دی. محمد ابن اسحاق هم ذکر کړی دی. نو گویا د دوی په نسبت باندې نسب ذکر کول دا صحیح دی. خو بل طرف ته د امام مالک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو د داسې سړي باره کې چې هغه د نبی علیه السلام نسب آدم علیه السلام پورې ذکر کړي، نو هغه ډېر زیات بد وګڼو او وی فرمایل من این له علم ذلک، دته د دې خبره علم د کم ځای نه وشو، د کم ځای نه دته علم وشو او د نبی علیه السلام نسب تر آدم علیه السلام پورې ذکر کړي، ځکه چې حدیث کې هونه دی راغلی کم ځای نه دته علم شوی دی. بیا ته چا تپوس وکړو چې اسماعیل علیه السلام پورې نسب ذکر کول څنګه دي، نو دیم ډېر زیات بد وګڼل او وی فرمایل ومن یخبره به، اسماعیل علیه السلام پورې د سلسله النسب علم او خبر دته چا ورک، د کم ځای نه دته د خبر علم کیږي، دا خبر دی د چا نه زده کوي. گویا امام مالک رحمه الله رد وکړو د آدم علیه السلام پورې یا د اسماعیل علیه السلام پورې د سلسله النسب د بیانولو. دا عروة بن الزبیر یو قول علامه ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کړی دی په البدایه والنهایه کې، فرمایي چې ما وجدنا احدا يعرف ما بین عدنان و اسماعیل، مونږ ته داسې یو کس نه دی معلوم چې هغه ته د عدنان او د اسماعیل علیه السلام په منځ کې د پلارانو تعداد معلوم وي، علم ورته وي. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو قول دی، فرمایي چې بین عدنان و اسماعیل 30 ابا لا يعرفون، د عدنان او د اسماعیل علیه السلام په منځ کې 10 پلاران تیر شوي دي، لا يعرفون، چاته هم نه دي معلوم، چاته پته نه لګي چې هغه څوک دي. بیا د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو روایت نقل دی، فرمایي چې نبی علیه السلام بخپل سلسله النسب بیانو تر عدنان پورې بیانو او د عدنان نه اخوا به چا سلسله النسب بیانو، نو د هغوی په حق کې به نبی علیه السلام فرمایل کذب النسابون، د عدنان نه اخوا چې څوک زمان نسب بیانوي تر اسماعیل علیه السلام پورې یا تر آدم علیه السلام پورې، نو دوی دروغ وایي، دا دروغجن دي. کذب النسابون، د کذب النسابون مطلب محدثین حضرات دا بیانوي، گویا نبی علیه السلام دا بیانول غواړي چې کوم خلق
زما نسب د عدنان نه اخوا بیانې نو دې ته د دې نسب علم نشته، بغیر علم لګیا دي، بغیر تحقیق لګیا دي. د دې خبرې تحقیق نشته، نو بغیر تحقیق او بغیر علم چې ته لګیا خبره کوي نو په هغې کې خامخا د انسان نه دروغ ویلي کېږي. انسان په دروغو کې خامخا مبتلا کېږي. نو ځکه نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل کذب النسابون، یعنی دا کم خلک چې دعوه کوي چې مونږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام نسب تر آدم علیه السلام پورې معلوم دی، نو دا بې تحقیقه دعوه ده. او همداسې یو روایت د عروة بن الزبیر نه هم نقل دی. علامه عروة بن الزبیر فرمایي ما وجدنا احدا يعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء قحطان الا تخرسا. مونږ داسې یو کس نه دی موندلی، مونږ ته داسې یو کس نه دی معلوم، داسې یو کس نه نو خبر چې هغه د عدنان او د قحطان نه اخوا علم لري. او کو دې د عدنان او د قحطان نه اخوا د پلارانو تعداد ذکر کوي، تخرسا نه دی اسې په اټکل لګیا دی. دا اسې یو اندازه ده، ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلو پلارانو تعیین نه دی کړی، سلسله النسب نه دی بیان کړی، او مونږ یې بیانو نو دا اسې په اټکل باندې لګیو. او کم گزار چې په اټکل باندې وي هغه کله کله خطا لګي، یعنی اکثر هغه بې ځایه ځي. نو گویا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سلسله النسب د عدنان نه اخوا بیانول د عروة بن الزبیر د قول مطابق دا یو تخرس دی، دا یو اټکل دی. په دې کې د خطا احتمال ډیر زیات دی. د خطا د احتمال کېدو د وجې نه بیانول بهتر دی. او بنیادی خبره هم دا ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سلسله النسب د عدنان نه اخوا تر آدم علیه الصلاۃ والسلام پورې دا د دین حصه نه ده، دا د ضروریات د دین نه ده. دا یو داسې اهم مسله نه ده چې په دې باندې د دین بنیاد وي، که دا څوک زده نه کړي نو بیا دین کې کمی راځي. نو چونکې دې کې د غلطۍ احتمال شته دی، او بیا محدثینو حضراتو منه هم فرمایلی ده، نبی علیه الصلاۃ والسلام کذب النسابون فرمایلی دي. نو که اخوا مونږ سکوت اختیار کو، توقف اختیار کو، او دومره ووایو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی یقیني طور، او بیا اسماعیل علیه السلام د آدم علیه السلام په اولاد کې دی یقیني طور، نو نبی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام هم نوسی دی او د آدم علیه السلام هم نوسی دی. تر عدنان پورې د نبی علیه السلام د پلارانو خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم بذات خود مونږ ته راکړی دی. نو په هغې خو ایمان دی، هغې نه خو انکار نشي کېدی. او د هغې نه اخوا یقیني طور د نبی اسلام نسب معلوم نه دی، چې معلوم نه دی نبی اسلام نه دی بیان کړی، نو مونږ هم نه بیانو. دا د نبی علیه السلام د سلسله النسب مختصر غوندې وضاحت شو. د نبی علیه السلام په سلسله النسب کې چې کوم پلاران او نیکونه ذکر شوي دي، د هغې ټولو وضاحت او تفصیل او د زندګۍ حالات بیانول دا خو کافي وخت غواړي. البته د نبی علیه السلام په سلسله النسب کې چې کوم اخري نیکه دی عدنان، نو د عدنان باره کې راځي چې دا د قیدار ابن اسماعیل په اولاد کې و، او دا په ملت ابراهیمی باندې نبی علیه السلام د دې د ذکر خیر حکم کړی دی. بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې الله جل شانه د کنانه انتخاب کړی دی. تاسو ته ما یو روایت د مسلم شریف په حواله سره نقل که. نبی علیه السلام فرمای ان الله اصطفى کنانه من ولد اسماعیل. الله جل شانه د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د کنانه انتخاب کړی دی. کنانه ته ډېر لوی اهمیت او ډېر لوی مقام ورکړی دی. مورخین حضرات فرمایي چې کنانه دا انتهایی جلیل القدر انسانو، د د علم او د د فضیلت د وجې نه به خلک لرې لرې د د زیارت دپاره او د د ملاقات دپاره راتلل. نو د ته الله جل شانه ډېر لوی مقام ورکړو، د ته الله جل شانه ډېر لوی شان ورکړو، ډېر صاحب فضیلت او صاحب علم شخصیتو. بیا په کنانه کې الله جل شانه د قریشو انتخاب کړی دی. واصطفى قریشا من کنانته. الله جل وعلا
په کنانه کې د قریشو انتخاب کړی دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان ته قریش ویل کېږي. د دې وجې نه چې کوم سید قوم دی، د کومو خلکو تعلق چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاندان سره دی چې زموږ دپاره ډیر زیات معظم او ډیر زیات مکرم او ډیر زیات محترم دی، نو هغوی اکثر د ځان سره قریشي لیکي. نو قریش دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان دی. الله جل وعلا په کنانه کې بیا د قریش انتخاب کړی دی. قریش دا په اصل کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نیکونو کې یو نیکه دی، فهر. دا قریش دا د فهر لقب دی. فهر خپل نومو او قریش لقبو. بعض مورخین حضرات فرمایي چې خبره د الټه ده، قریش نومو او فهر لقبو. بهرحال دا قریش چې دی نه دا د فهر لقبو، نو د دې فهر د دې قریش د لقب د وجې نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان ته قریشي ویل کېږي. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاندان ته قریش ولې ویل کېږي؟ د دې قریش وجه تسمیه څه ده؟ نو د قریشو وجه تسمیه د مورخینو حضراتو ذکر کړې ده، خو موږ سره د پروګرام ټیم پای ته او اختتام ته ورسېده، وقت موږ اجازت نه راکوي. ان شاء الله العزیز راتلونکي پروګرام کې به موږ د قریشو وجه تسمیه او د هغې نه وروستو بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خاندان کې د معززو نیکونو چې هغه هاشم دی، عبدالمطلب دی، د دې مختصر غوندې حالات به بیانو او مخکې به ځو. خپل رور کفیل احمد حقانی ته ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.